کړي وي کنه خو زه خیر دی نن بستا دا حال خلکو ته معلوم شي بس قلمم پروتو کاغذم پروتو پیر مهر علی شاه رحمت الله تعالی علیه مرزا غلام احمد قادیانی ته وایي چې زه نبی یم زه رسول یم نو په کائناتو کې ذره ذره د نبی د حکم تابع وي اوس ته دې قلم ته ووایه چې راشي ستا کلمه ولیک نو مرزا غلام احمد قادیانی چې قلم ته وایي چې راشه زما کلمه ولیکه نو قلم هم پېژني دا دروغجن دی دا مکار دی نو قلم د ذهن نه خوځېده لږ ساعت پس پیر مهر علی شاه رحمت الله تعالی علیه قلم ته فرمای چې قلمه پاسا او زما د محبوب علیه السلام کلمه په دې کاغذ ولیکه زما د محبوب علیه السلام کلمه په دې کاغذ باندې ولیکه چې خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم او چې زما د پاره رحمت دی نو ستا د پاره رحمت قلم روچت شو راغې په کاغذ د پاسه صفا ولیکل چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مرزا غلام احمد قادیانی ډېر سخت ملامته شو خو ګوره بیا هم خپله عقیده پرې نه ښوده د پیر مهر علی شاه رحمت الله تعالی علیه دا پټکې مبارک د سر نه کوز کو خیرې ورته وکړي الله دې رسوای زمانه یو څو ورځې لا نه وې تېرې چې په لاهور کې د خپلو جعلي امتیانو سره را روانو دا مرزا غلام احمد قادیانی او په ګېډه لاس کېښوي خېټه کې مې درد شو نو یو باتروم ته لاړو او چې ورننوتو هغوی ورته اوس انتظار کې ولاړ دي په یو هوټل کې نو بس مرزا نیمه ګنټه یو نیمه ګنټه 2 ګنټې 3 ګنټې اخیر دی غړې ته کته چې دادې درنه پکې چیلو باسي کسکه اخیر دا چې وری ورپسې وهو جواب بیا مرانه غي سره فکر شو چې دروازه ما ته کور پسې وی کاته په خپل غندګي کې سر د لاندې خپې د باندې پروت پلیټرین یو شاعر ارچا چې دا ویلي دی الله دې داغه په قبر باندې انوار نازل کی داغه وخت وی که مرزا غلام احمد وی پیغمبر پټټه کې مړ کېدو نه بد آخر مطلب دا دی چې دا د دروغ دعوی کوله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه رستو د بل نبی د راتلو قایلو نو دغه حشر شو د الله د دوست هغه دعا قبول شوه د پیر مهر علی شاه رحمت الله تعالی علیه او رښتیا رسوای زمانہ وګرځیده ځکه د پیغمبر مرګ دا د ډیر عزت والا مرګ وي خدا خود کاذب و دروغجنو مکارو د دجالانو د زمرینو ځکه الله تعالی د بی عزتۍ مرګ ولا ورګ اوس رب ذوالجلال قرآن عظیم الشان کې وفرمایل چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین یعنی د حضور صلی الله علیه و آله وسلم په ذات مبارک باندې د نبیانو د پیدایش سلسله ختمه شوه د مبارک په باب نبوت باندې مهر لګولې اوس د مبارک نه پس بل کوم یو نوې نبی هرگز نشي پیدا کېد دا عقیده د اهل سنت و جماعت دین علاوه همدارنګ خوارج معتزله قدریه جبریه روافض دا ټول ډلې ټپلې پیدا شو وجود ترالی چې موجوده زمانہ کې داغي عقیده نور کوم خلکو چې خپل کې داغي په نقش قدم روان شو نو په خوارجو کې چې کوم عقیده چلے دا غوابیان راټینګ غیر مقلدین ځانتا اغي خپل یو نسبت کې اهل حدیث ځانتا وای پنځپیرانو اغي د معتزله ولار راټینګ
چې خپل عقل پسې ځي او نقل پسې نه ځي او په ښکاره باندې دا الله جل جلاله د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم د کمالاتو نه انکار کوي د هغې شان کې تنقیص کوي دارنګې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اختیار نه منکر دي وسیله نه مني علم غیب تایید نه مني برکت نه مني دعا نه مني صدقه او خیرات نه مني پس د مرګ جن نه مني کرامت بعد الموت نه مني بس خپل عقل پسې گویا کې حقیقت کې د قرآن عظیم الشان نه منکر دي او ځان ته یعنی د توحید و سنت خاوندان وای ورسره نام نهاد مبلغین تبلیغیان او دارنګي د شیعاګانو ډلې پیداش چې هغوی د ځان نه داسې خبرې کوي چې هغه یعنی چرته په قرآن او حدیث او مذهب کې نشته اوس مونږ او تاسو که دې طرف ته خیال وکړو نو حقیقت کې خلق زمون طرف ته دا ګوته نیسي دي خلکو ته کافر وایي حالانکه مونږ اس بیس الحمدلله د اهل سنت و جماعت چې څومره مشایخ یا علما دي محققین دي هغوی فقها دي ائمه مجتهدین دي دا که متقدمین دي او که متاخرین دي په چا باندې هغوی ډایرکټ د کفر فتوا نه ورکړي ځکه چې هغه هو پته ده ورته چې چا یو مسلمان ورته کافر وي دا سړی په خپله باندې به کافر کېږي خو په دې خبره باندې لږ ځان پوهېږ په بهار شریعت کې پیر جماعت علی شاه رحمت الله تعالی علیه فرمایلی چې مسلمان لره مسلمان او کافر لره کافر پیژندل دا د ضروریاتو د دین نه دي دا د ضروریاتو د دین نه دي اگر چې د یو خاص کس په باره کې په یقین سره دا نشي ویلی چې د خاتمه په ایمان وشو یا معاذ الله په کفر شو تر څو چې د هغه د خاتمې حال په دلیل شرعي سره ثابت نه وي مګر دې سره دا هم نه کېږي چې چا قطعا کفر کړی وي او د هغه په کفر کې شک وکړي ځکه چې د قطعي کافر په کفر کې شک کول سړي لره کافر ګرځوي نو چې د چا په کفر کې بیا شک وکړي چې قطعي کافر وي نو بیا تا تم خطر د چا سره ته په کفر کې واقع نشي بیا به ورته کافر وي بیا به چپ نه پاتې کېږي دریم نمبر بعض ناواقف خلق وای چې د اهل قبله تکفیر نه دی کول پکار خوا چې هغه هر قسمه عقیده وسات او څه چې کوي هغه دی کوي دا خیال بالکل غلط صحیح خبره دا ده چې کله اهل قبله کې د کفر کومه نشانی یا علامت وموندلی شي یا د هغه نه کومه خبره موجب کفر صادره شي نو هغه ته به کافر ویلی شي بیا به چپ نه پاتې کېږي ګورئ حضرت ملا علی قاری علیه الرحمت الباری په شرح فقہ اکبر باب عدم جواز تکفیر اہل القبلہ صفحہ 155 کے هغه مبارک لیک لا خلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام وإن كان من أهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات كما في شرح التحرير ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ پر شرح فقہ اکبر کی لکھی چې دے مبارک فرمائی چې لا خلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الاسلام یعنی د ضروریات الاسلام نه چې د کوم یو څیز انکار هم چاو کو نو هغه بالاجماع کافر بالاجماع کافر وان کان من اهل القبلة اگر چې د اهل قبله نه ولی نوی المواظب
پطاعاتو کې تیر کړی وي عباداتو کې تیر کړی وي کما فی شرح التحریر لکه څنګه چې په شرح التحریر د امام ابن همام رحمت الله تعالی علیه کې وي او دا خبر علامه شامی ابن چې لا خلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الاسلام د ضروریات الاسلام نه چې د کوم یو چیز انکار هم چاو کو نو هغه بالاجماع کافر بالاجماع کافر وان كان من اهل القبلة اگر چې د اهل قبله نه ولي نوي المواظب تو پطاعاتو کې تیر کړی وي عباداتو کې تیر کړی وي کما فی شرح التحریر لکه څنګه چې په شرح التحریر د امام ابن همام رحمت الله تعالی علیه کې وي او دا خبر علامه شامی ابن عابدین شامی رحمت الله تعالی علیه رد المحتار کتاب الصلاة باب الامامت مطلب البدعہ 5 اقسام جلد نمبر 2 صفحہ 351 کے ہم ذکر کرے او گوری مونږ چې د چا په مذهب باندې امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ داغه مشر شاگرد حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمت الله تعالی علیہ داغه دا قول علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ رد المحتار کتاب الجہاد باب المرتد کی اور امام یوسف رحمت اللہ علیہ پخفل کتاب کتاب الخراج کی دارا ذکر کری دی پا شامی جلد نمبر 2 صفحہ 360 چی ایما رجلن سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کذبہو او عابہو او تنقصہو فقد کفر باللہ تعالی وبانت منہ امرأتو یعنی چې کوم کس چې مسلمان اهل قبله هم وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پشان کې یہ نبی علیہ السلام مبارک تا کنزلک یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا دروغ نسبتک او عابہو او یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ذات مبارک کہ کم عیب اولٹاؤ او تنقصہو او یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پشان مبارک کی کمی بیان فقد کفر باللہ تعالی نو دا سڑے یعنی دا خدای پاک جل مجدہو نے منکر دے او دا کافر دے وبانت منہ امرأتہو او دا خز نکانا اواتا خز پہ بانی طلاق دا دا زمونږ د شریعت او زمونږ د مذهب او زمونږ د دین چند خبرې وي ضروری وي ما تاسو په مخ کې د کتابونو په حواله سره بیان کړي الله دې موږ ټول د پاره مشعل راه وګرځي الله دې په موږ له د پوهې او د عمل توفیق راکړي او دا خلکو چې هغه د اهل اسلام مخالف دي د صحیح عقیده د اهل سنت و جماعت مخالف دي دا غین دی اللہ تعالی جل مجدہو منگا و زمونگا اولاد و تر قیامت نسل دا پا ہر حال کے محفوظ و معمون و ساتھی رب العالمین جل جلالہ دی زمونگا استاسی پداسی مبارک و مجالسوں کی شرکت بیا نصیب کی وما علی الا البلاغ المبین درود شریف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ